کوم وخت نه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت دعوه کړې ده او چنمرګرو د هغه په دعوت باندې لبیک ویلې دی، نو نبی علیه السلام او د هغه دغه چنمرګري د هغه مصایبو، د هغه ظلمونو او د هغه بې انصافو سره مخامخ شوي وو چې د هغې نظیر په دنیا کې موجود نه دی. داسې قسم سختۍ او مشکلات چې خود د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سر مبارک او په سټ مبارک باندې د هغې په مخ مبارک باندې لاړې توکل او په هغې باندې خاورې اچول او د هغې په سر باندې خاورې اچول او په هغې سر باندې لاړې توکل، نبی علیه السلام په مرۍ مبارکه کې صادر یا پټکې اچول او هغه خفه کول او نبی علیه السلام بېهوشه کول او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ردې بدې ویل او کنځلې کول. او د هغې نه علاوه صحابه کرام حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د یو کافر امیه زوی د خلف غلام دی او هغه په سره غرمه کې راوباسي او بیا د مکې ګرمي او په دې شګو باندې سملی او په دې خېټه باندې ورې لویه ګټه واړی او چوکۍ ورپسې راپرې کړي، په هغې باوجود په چوکه باندې تېر وهي دغسې او د مازدیګر په ټیم کې خلاص کی او دا واړه ورپسې کې د مشرکانو او د دې مکې معظمې پرې غرونو او پرې ډیرکو باندې خېجۍ او کوزۍ او شانې په ګټو باندې ولې وغه منډې وهي. حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها شهید کړه، د عمار مور ده او د یاسر بیبي ده. یاسر رضی الله تعالی عنه شهید کا او عمار رضی الله تعالی عنه دومره وو چې هغه باندې کلمه د کفر ویله او قرآن نازل شو چې ومن اکره وقلبه مطمئن بالایمان، نو هغه ته دا هېڅ په خوله باندې که د کفر کلمه سړی وایي هېڅ ضرر ورته نه رسوي چې په زړه کې کلمه د کفر نه وي او کافران یې مجبوره کړي. دې وجې نه نبي علیه السلام هغه ته ویل چې عمار رضې څنګه وګرله مې په توحید و د الله تعالی، نو هغه ویل ویل که بیا درته کفار واپس شو او دغسې وجلې او په دې ته خلاصېدې د کلمې کفر باندې، نو په خوله باندې وایه. او قرآن هم نازل شو ومن اکره وقلبه مطمئن بالایمان، څوک چې په کفر مجبوره کړی شي او زړه مطمئن په ایمانی هېڅ فرق نه راځي ده.